بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء ركوع نمبر 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إيها كسانو چی ایمان مراوڑے دے خذوا حذركم واخلی وسلی خپلی فانفروا ثبات او انفروا جميعا بیا اوزی په جدا جدا ډلو سره او یا اوزی ټول په جمع سره وإن منكم لمن ليبطئن او بېشکه ځینې په تاسو کې خامخا هغه څوک دي چې ځان بچ کوي د جنګ نه لیبطئن یعنی په ډډه اوسي ځان بچ کوي د جنګ نه فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي بیا کله چې ورسیږي تاسو ته مصیبت نو دوی وایي یقینا الله په مونږ انعام کړی و اذ لم اکن معهم شهیدا هر کله چې نشو مونږ د دوی سره حاضر ولئن اصابکم فضل من الله او هر کله چې ورسیږي تاسو ته فضل یعنی فایده د الله د طرف نه ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما نو خامخا دوی وایي لکه چې نه یې ستاسو او د دوی په منځ کې څه دوستي چې کاش چې زه وې د دوی سره او کامیاب شوی وې زه په کامیابۍ لویه سره فلیقاتل فی سبیل الله الذین پس جنګېږئ په لاره د الله کې د هغه کسانو سره یشرون الحیات الدنیا بالآخره چې خرڅوي د دنیا ژوند په آخرت باندې ومن يقاتل في سبيل الله او هغه څوک چې جنګ وکړي د الله په لاره کې فیقتل که ووژلی شو او یغلب او یا غالب شو یعنی غازی شو فسوف نؤتیه اجرا عظیما نو خامخا به مونږ ورکو دته اجر لوی وما لكم او څه شوي په تاسو باندې لا تقاتلون في سبيل الله چې تاسو نه جنګېږئ په لاره د الله کې والمستضعفین او د هغه کمزورو بېوسو من الرجال د سړو نه والنساء او د ښځو نه والولدان الذین او د ماشومانو هغه کسانو نه یقولون ربنا چې هغوی وایي ای رب زمونږه اخرجنا من هذه القرية الظالم چې وباسه مونږه د دې کلي نه چې اوسېدونکي چې ظالمان دي د دې کلي اهلها اوسېدونکي واجعل لنا من لدنك وليا او جوړ که مونږ لره د خپل طرف نه دوست واجعل لنا من لدنك نصيرا او پیدا کړه مونږ له د خپل طرف نه مددگار الذين آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړي یقاتلون فی سبیل الله دوی جنګ کوي په لاره د الله کې والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت او هغه کسان چې کافران دي دوی جنګ کوي په لاره د طاغوت کې فقالوا اولیاء الشیطان پس جنګېږئ د شیطان د ملګرو سره ان کید الشیطان کان ضعیفا بېشکه تدبیرونه د شیطان کمزوري دي دا رکوع په هغه وخت کې نازله شوې ده چې کله د احد د شکست د وجې نه د خوا و شا چې څونه قبایل وو د هغو حوصلې اوچتې شوې چې زه مسلمانان خو شکست هم خوري که نه اول خو دوی وایي چې زه دا پیغمبر دی پړونو کې دا یاره وه چې هر وخت به دوی ګټي نو کله چې دا نمونه حالات راغله نو مسلمانان د هر طرف نه په خطرو کې راګیر شو نو الله رب العالمین ورته فرمایي چې خپلې وسلې یعنی ځان تیار هر وخت جنگ ته تیار واوسئ چې کله په تاسو حمله کیږي چې تاسو تیار یئ او الله رب العالمین ورته نشاندهی کوي
نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابو ته الله دا فرمایي چې په تاسو کې ځینې خلک داسې دی چې په خپله هم د جنګ نه ډډه کوي. لکه کوشش یې دا وي چې مالی تاوان را نشي، بدني تاوان را نشي، بس یو طرف ته به ناست یو چې کومه ډله غالب کېږي د چا حکومت راځي جو ورځو به د هغو ملګري کېږو به. تاسو لږ وټي د قرآن د آیت ته سوچ وکئ او نن د خپل وطن حالاتو ته سوچ وکئ. نن ټول مسلمانان داسې شوي دي که نه دي شوي؟ دلته خو یو څه خلک و په هغه وخت کې د مسلمانانو، نور خو د الله په دین باندې مین صحابه و که نه، خو ځینې په مدینه کې داسې د منافقینو ټولګې و چې الله فرمایي چې په تاسو کې ځینې خلک دی، په دې مسلمانانو کې داسې خلک دی چې هغه په ډډه ولاړ دي، مطلب جنګ نه ډډه کوي. خو چې ورسېږي چې تاسو ته مصیبت ورسېږي، مسلمانانو وبایلله، نقصان ورسېدو په جنګ کې، نو وایي خو شو چې مونږ نه و د دوی سره، که نه اوس به مونږ ته هم دا نقصان رسېدلی وی که نه. قد انعم الله علی، دا خو الله په مونږ انعام کړی چې مونږ د دوی سره ملګري نه و. خو چې بیا کله تاسو ته کامیابي څه فایده ده، غنیمت یا بل مسلمانانو ته فایده میلاو شي، نو دوی وایي او داسې خبره کوي لکه چې تاسو د دوی په منځ کې اډو چېرته دوستي هم نه وي، حالانکې دوی خو ځان مسلمان ګڼي، د مسلمانانو خو یو موټی یوه ډله وي که نه، نو دوی ځان داسې ناشنا کي او دوی وایي کاش چې مونږ تللی وی نو وایي اوس به مونږ کامیاب شوی وی. دا ځکه چې د زړه نه دوی مسلمانان نه وي. نو الله دې مونږ ټول د داسې حالت نه په امان کړي چې مونږ د زړه نه په قرآن او حدیث مین نه یو، خو صرف د برکت دپاره او د دې دپاره قرآن او حدیث وایو. مونږ به د زړه نه ځان مؤمنان کوو، مونږ به قرآن هورو، مونږ به په قرآن باندې عمل کوو، مونږ به د قرآن د نظام د راوستو دپاره کوشش کوو. هر هغه بندیان، هغه خلک به زما خوښ وي چې په ما د قرآن نظام راولي. ټیک ده، که هغه هر څوک دي د هغوی سره به زه ملګرستیا کوم، د هغوی سره به زما مینه وي او دغه به زما سوچ وي، ځکه چې دا پیغمبرانه کار دی او د پوره دنیا ټارګیټډ دا یوه خبره ده، د پوره دنیا دغه یوه خبره په نښه ده چې د پیغمبرانه کار، یعنی د اسلامي انقلاب راتلل، اسلامي نظام راتلل، د قرآن باندې عمل کوونکي مشران چې دا را نشي. خیر دی نور د مسلمانان منځونه کوي، وظیفې دي کوي، شپه ورځ دي کینې قرآن ته ځان له دې ذکر کوي، اذکار دي کوي، په دې کافر نه خفه کېږي، خو په دې خفه کېږي چې مسلمان د اسلامي نظام خبره کوي، چې مسلمان داسې خلک راولي، داسې خلک مشران کوي چې هغه د قرآن مطابق فیصلې کوي، نو دا خبره کافر نه پرېږدي، د هغې دپاره یهودي هم نه پرېږدي، د هغې سره ملګري دغه زموږ خپل مسلمانان منافقان دي. د داسې خلکو د کمزورو کولو دپاره هر قسم حربې استعمالوي، هر قسم کوششونه کوي. نو الله رب العالمین د دغه منافقینو ذکر دلته کړی دی. بیا الله فرمایي وایي جنګېږئ د الله په لاره کې د هغه چا سره چې هغوی د دنیا ژوند اخیستی دی د آخرت په بدله کې. بس وایي چې ګینې دا دنیا ده، نو دنیا خو که ډېره زیاته شي نو څونه به شي، 100 کاله به شي. نن سبا خو د 100 ته هم خلک نه رسي، نو بیا به څه کوې؟ ټول عمر به بیا څه کوې که نه؟ نو د دې دنیا د حاصلول د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې په دنیا کې اوسېږه، داسې حاصله که او داسې پکې ژوند تېر کړه چې آخرت دې ښایسته شي. او بیا الله فرمایي څوک چې د الله په لاره کې جنګېږي نو که هغه ووجلی شو که غالب راغی، مطلب دا به مونږ نه وایو چې یو مسلمان دی هغه د الله تعالی د دین کار کوي، خدمت کوي، جهاد له لاړو نو هلته فتح حاصله نه شوه، ویې نه ګټله، نو مونږ وایو بس دی خو کامیاب نه دی. یا بل تاسو پوهیږئ چې په دې دنیا کې څه قسم هم دغه شان د اسلام د غلبې دپاره څوک هم کار کوي، نو چې هغه وګټي او که هغه وبایلي، نو هغه ګټلي بایللي ده، هغه په هغه څه اثر ځکه نه کوي چې هغه خو ګټلي ده. ته د الله د لارې خدمت کې، ته د خدای د دین په کار کې منډه وهې، نو که تا وبایلله او که تا وګټله، قرآن وایي تا وګټله. الله څه فرمایي؟ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. ایک اب دې په دې لاره کې مړ هم شو، الله فرمایي د ده دپاره لوی اجر دی. بیا الله رب العالمین هغه مظلومانو طرف ته اشاره کړې ده چې نارینه، زنانه او ماشومان، بچي چې په مکه کې او د عربو په خوا شا نورو قبیلو کې اسلام قبول کړی و، خو نه یې هجرت کولی شو او نه یې خپل ځان د ظلم نه بچ کولی شو. نو دې کسانو به دعاګانې به یې کولې چې څوک راشي او مونږ د دې ظلم نه چې دی مونږ خلاص کړي. نو ځکه الله پاک فرمایي چې کوم خلک مؤمنان دي هغوی د الله په لاره کې جنګ کېږي، او چې کوم خلک کافران دي هغوی د طاغوت په لاره کې جنګېږي.
نو الله فرمایي چې تاسو د شیطان د دوستانو سره د شیطان د ملګرو سره جنګیږئ. د شیطان چالونه کمزوري دي، الله چال زورور دی. د الله فیصله ده چې څوک هم د الله په لاره کې د دې دپاره جنګ کوي چې د الله په ځمکه د الله تعالی دین قایم شي. نو دا د چا کار دی؟ الله فرمایي دا د ایماندارو کار دی. الله دې زما ستاسو ټول نه دا کار واخلي. او چې څوک مؤمني هغه به هېڅ چیرې د دې کار نه مخ وانړی. او چې څوک د تاغوت په لاره کې جنګیږي نو هغه د دې غرض دپاره جنګ کوي چې د الله په ځمکه د الله د باغیانو او د سرکشه خلکو راج شي او خپلې فیصلې کوي او خپل اختیار وچلی. نو دا کار د چا دی؟ قرآن سوی دا د کافرانو کار دی او ایمانداره بنده دا کار نشي کولی. الله دې موږ ټول د داسې کار نه په امان کړي چې په کوم الله ناراضه کیږي. او الله دې ما او تاسو ټول مؤمنان صالحان جوړ کړي چې موږ د الله ته دین د غلبې دپاره په ځان هم دین غالب کو او د ځان نه علاوه په نورو باندې د الله تعالی د دین خورول او هغه زده کول، نورو ته بیانول، دا ټول زما ستاسو کار دی. زما خویندو ټول د خپل طرف نه په خپل یو ځل درته بیا ویم په خپل موبایل کې ورته ګروپس جوړ کړئ او خپل ټول فیملیز، خاندان، ملګري چې څوک هغه پکې شامل کړئ. دا ستاسو صدقه جاریه ده. الله پاک دې زموږ د ټولو نه قبول کړي. آمین ثم آمین.